په پنجاب کې د 14 کالو ماشوم د کور نه 80,000 روپۍ پټې کړي او د کور نه وتښتېدو چې مور پلار له غټ ټینشن جوړ کړی دا ویډیو پبجي والا هلکان ضرور وګورئ او هغه پیرنټس هم ضرور وګورئ د کم والدینو ماشومان چې پبجي گیم ډیر زیات کوي جی دغه د 14 کالو ماشوم چې کومو د پبجي گیم کولو د کور نه 80,000 روپۍ پټې کړي دي خپل ګیټ اپ د پبجي دغه غونته جوړ کړی پبجي گیم کې چې کم هغه پلیئر وي دغه غونته ګیټ اپ جوړ کړی د آرمي شوز هم ځان له ایشتلي دي د آرمي یونیفارم هم ځان له ایشتلې کاستیوم چې ولا ویل شي د آرمي کیپ هم ځان له ایشتلې دی او کله په یو خار لوتلو کله بل خار لتلو او دلته مور پلار سره غمو چې زموږ زوی چرته غیب شوی هغه اف ای آر درج کړي په تاڼه کې چې اف ای آر درج شوی دی نو هغه مختلف تاڼو لغه ریپورت او تصویر لیږل چې دا ماشوم د کوره بې درکه شوی دی جی تاڼې ریپورت نه پس بیا په هایوي چې کوم موټروي پولیسي هغه له هم دغه تصویر شیر شوی دی چې دا ماشوم روک شوی دی خیر که تاسو د گاډو چیکینګ کوئ نو دا ماشوم پکې ضرور ګورئ جی د گاډو چیکینګ روانو جی په موټروي باندې چې یو گاډی ودرولو هغه گاډي کې دغه ماشوم چې کومو ناستو خو دغه ماشوم هولیا بیخي چینج و پولیس نه پیژندو د آرمي بوټان د آرمي کاستیوم ټوپۍ هم اچولې وه د پولیس په شک راغلی دی پولیس چې تصویر کتلی دی کم تصویر چې هغوی له د تاڼو نه ریسیوټ شوی تصویر چې کتلی دی هغه ماشوم شکل یو رنګ یو خو چې کم هغه ځان له هولیا چینج کړې وه د هغوی په شک راغلی دی ای راکوس کړی دی د گاډي نه د نوم تپوس یې کړی دی او بیا چې هغه اف ای آر کې کتلي نوم دواړه میچ جی بیا ځان سره په خپل گاډي کې کینولې دی کم چې د هایوي پولیس د موټروي پولیس چې کم گاډي وي کې ځان سره کینولې دی او روان کړی دی جی کومه تاڼه کې ریپورټ درج شوی هغه تاڼۍ لی بوتلو چې دا ماشوم مونږ پیدا کو جی خپل کنسرن تاڼۍ لی بوتلو ماشوم ځان سره گاډي کې کینولې په لاره باندې چې تلل نو ماشوم گاډي کې یو ماشین لیدلی کم ماشین چې پولیس سره وي AK-47 نو ماشوم هغه پولیس ته وی چې دا خو AK-47 دی نو پولیس نور هم حیران شوي دي تپوس یې کړی چې ته AK-47 څنګه پیژنې نو هغه ولوي چې زه پبجي گیم کوم او دا پبجي گیم کې هم یو M416 هم پکې یو بلا نمونه ادا دغه پولیس د خولې بیان دی چې ما هغه ماشوم د هر یو ګن نوم وایستو چې هغه ګن ما خپله هم نه پیژندو او ما ته نمونه هم نه راتلل او دغه د 14 کالو ماشوم له د دغه ګنز نمونه ورتلل بیا وایي مونږ ګاډي کې روانو ما ته تپوس وکړو چې کله د آرمي یعنې ما ته یو تپوس وکړسې چې د آرمي او د پولیس جګړه دهشتګردو سره نو ته به د چا په سایډ نو یو ماشوم وایي چې زه به دهشتګردو سره یم ځکه ما له خوند راکوي چې کیلینګ کوم ما له خوند راکوي چې زه خلک مړه کوم او دهشتګرد خو خلک مړه کوي نو دغه رنګ وایي پبجي گیم کې هم زه خلک مړه کوم نو چې بیا کله تاڼۍ ته رسولې دی نو تاڼه کې بیا د مور پلار یې راغوستې مور پلار نه یې تپوس کړی چې ستاسو دا ماشوم پبجي گیم کوي نو پلار یې حیران شوی چې زه خو ټیکسي چلوم ما سره خو نه کور کې انډرایډ موبایل نه ما سره شته او نه په کور کې شته نو دې موبایل دا گیم په څه کوي نو ماشوم نه چې تپوس کړی ماشوم ولوي زه د ګاونډي کره ځم او زما ملګری دی ما سره سکول کې هم دی نو د هغوی په موبایل باندې زه دغه گیم کوم دغه 70,000 روپۍ چې د کور نه پټې کړې وې نو په دې کې ځان له یو موبایل هم ایښتلی او د ځان له دا ګیټ اپ ځکه په دې وجه جوړ کړی و د وی زه د پبجي پلیئر یم او دی په مختلفو ښارونو باندې ګرځېدو جی د میشن دا و چې زه به کله اسلام آباد لځم کله به پنډۍ لځم کله به لاهور لځم د پلاننګ دا و جی او دی ګیر کړی دی اسلام آباد نه دی بیا تلو لاهور لجی لاهور په موټروي باندې دی ګیر کړی شوی دی جی د ویډیو مقصد مې دا و جی چې ډېر زموږ چې کم ینګ جنریشن دی ای خپل قیمتي ټایم د سټډي ټایم همدغه پبجي کې استعمالوي دغه پبجي باندې خپل ټایم ویسټ کوي او دغه پبجي چې کم دی نو دا د ماشومانو د ذهنیت ډېر زیات مطلب نقصان کوي څنګه چې د ماشوم ذهن دغه رنګ چې وایي ما له خوند راکوي چې زه خلک مړه کوم نو دې سره د ماشوم چې کم دغه وي د ماشوم چې کم مایند سیټ اپ وي هغه داسې جوړ شي چې هغه وحشیانه انداز کې جوړ شي داسې جوړ شي چې هغه له دا کیلینګ کولو سره جرم ښکاري نه هغه له دا کیلینګ ډېره اسانه غوندې لوبه ښکاري دا خره چې د دې ماشوم کې دی شي پلان دا و چې زه ځان له یو ګن هم والم او ګن را سره هم یا را سره یو ماشین هم او په دې ښارونو باندې ګرځم او ځان نه مې د پبجي پلیئر جوړ کړي جي نو داسې د ماشومانو خو مینټل سایکي خو دومره هوښیار نه وي زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا پیرنټس له پکې یو اهم پیغام دی جي چې خپل ماشومان کوي د گیم دی کوي خو داسې گیم دی کوي چې هغه د هغوی ایجوکیشنل اکټیویټي سره ریلیټډ وي چې هغوی پکې مطلب د هغوی برین ایکسرسایز ورسره کیږي د هغوی برین ورسره نور هم شارپ کیږي داسې برین داسې گیم دی نه کوي چې هغې سره هغوی نور هم وحشي کیږي هغوی د زړه نه رحم وځي د هغوی د زړه نه یره وځي دا قتل کول دا جرم کول دا کرایمز کول هغوی له ډېر اسان ښکاري د کرایمز گیم کې یا داسې شوټینګ گیم کې خپل ماشومان چې کوم دي دا مه انوالو کوئ او باقاعده په هغوی باندې پراپر چیک اپ ساتئ که چېرې د ستاسو د
کور موبایل تاسو ماشومان یوز کوي نو هغه کې داسې اپس یا داسې سافټویر انسټال کوي چې نه تاسو د پته لګي چې تاسو ماشوم د موبایل کې څه ګوري د یوټیوب هیستوري ګوري چې ماشوم د تاسو په یوټیوب کې څه کتلی دي براوزینګ هیستوري ګوري چې تاسو ماشوم په ګوګل کروم کې څه سرچ کړی دي نن سبا خو که تاسو وګورئ نو دا اډلټ کانټینټ چې کوم دی دا خو ډیر زیات سجیسټ کیږي په فیسبوک باندې هم خلکو له مخې راځي نو د خپل کور موبایل پراپر چیک اپ د دې کوي چې د دې هیستوري ګوري چې په دې څه کتل شوی دي کال هیستوري ګوري واتس اپ هیستوري ګوري سرچینګ هیستوري ګوري چې په دې څه سرچ شوی دي یوټیوب کې ګوري چې په یوټیوب څه سرچ شوی دي او کتل شوی پیسې دي دا کمپلیټ کته شي جی نو دا یو اهم پیغام می تاسو سره شریک کولو جی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام